أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار سورة مومنو ودرش آیتون شویو دا رجل مومن واقع روانه وا رجل مومنو دا قوم دا فرعون نو یا دا فرعون پر رعیت کی و بنی اسرائیلیو را پاسید او بیانیو کو دا اللہ دا وحدانیت خبر کولا دا تذکرم کول چې تاسو دا سړی ولی وجنئی نن ستاسو بادشاہی دا لیکن چې تاسو خلاف ورزی کوئ نو دا الله عذاب به د باندې راشي بیا به څوک خلاصون کې نه فرعون پکې په منځ کې خبرې کولې لیکن رجل مومن خپل بیان کوي وی زما قوم از په تاسو باندې یریږم دا مختلفو ډلو باندې چې کوم عذابونه راغلي وو دا غ شانتي ورځ باندې تاسو نه یریږم تاسو باندې یریږم داسې نه چې په تاسو باندې هم داسې عذاب راشي د قیامت د ورځې باندې هم تاسو باندې یریږم داسې نه په قیامت پر ورځ باندې تاسو په عذاب شئ د یوسف علیہ السلام تذکرم کولا یوسف علیہ السلام د خلکو ته تاسو ته راغلی و او تاسو بیا هم په هغې کې شک کاو کله چې هغه وفات شو نو تاسو یا خوشحالي وکړه یا دا و چې کله هغه وفات شو او څه وخت تیر شو نو حالات خراب شو چې د ملک حالات خراب شو نو دغسې یو سړی په کار دی لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام و چې دا حالات برابر کی امن و امان راولی فرعون بیا خبره کوله اے حامان مالا یو بنگله جوړه کا دنګ عمارت جوړ که چې زبانې هغې ته وروخېجم او د الله سره ملاقات وکم لیکن زما خیال دا دی چې دی دروغ وایي فرعون خلق په قمقل کول خلقو ذهنیت بل طرف ته اړو الله وی دا چل ول د فرعون چې دی نو دا دی په تباهی کې اوس د آیاتونو کې هغه رجل مومن بیا لګیا د بیان کوي هغه د خپل بیان نه بس کوي نه فلا خبره کوي آخر کې اجازت هم غواړي فرعون په هغه پسې چل ولم جوړ کړو چې د مړ کړی شي په طریقې باندې د نور نه مخکې لیکن الله رب العزت هغه بچ کو هغه خلکو ته هم دا خبره کوله چې او تاسو به زما خبره به یاد شي لیکن وخت به تیری فرعونیان تباه شو ای تذکره راځي النار یعرضون علیها غدوا وعشیا چې څنګه دی مړه شو عذاب پې راغی لاړل جهنم ته که څوک دا وایي چې فرعون خو دلته کې په میوزیم کې دلته کې پروت دی د مصر په عجایب خانه کې پروت دی نو دی څنګه جهنم ته تللی هغه بل عالم دی د هغې په چل باندې موږ نه پوهېږو الله رب العزت وایي تللی زموږ په یقین دی زموږ ایمان دی په دې خبره باندې که هغه عذاب قبر دی هغې باندې هم زموږ ایمان دی دلته کې چې کومه خبره کوي نو دا هم عذاب قبر دی مراد دی
دې ته کله عذاب قبر وایي، کله ورته عذاب برزخ وایي. خو د مر نه وروستو چې کوم عالم دی په هغه عالم کې دل عذاب ورکولی کېږي، هر وخت کې دی په اور کې دی. قیامت ورځ چې شي نو هلته کې به بیا د ده او د کم چې کمزوري خلک وو د هغې خبره به وي، د هغې تذکره هم راځي وه. وقال الذي آمن، وی هغه سړي چې ایمان یې راوړی و، یا قوم زما قوم اتبعوني، زما خبره ومنئ، زما تابعداري وکئ، یهدیکم سبیل الرشاد، خیمه تاسو ته نیغه لار، تاسو ته خیمه د کامیابۍ لار، د هدایت لار، د رشد لار، چاہے کہ تاسو ته رشد میلاویږي، کامیابی میلاویږي، هغه به صحیح لار. نو اهدیکم سبیل الرشاد، لار تاسو ته خیمه، تاسو ته لار د کامیابۍ. فرعون لګیاو مخکې آیتونو کې ویلو، یو کم دیرشم کې ویلو، فرعون وی ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. رجل مومن وی فرعون لار نشي خوده د هدایت، د کامیابی لار دې نشي خوده، لار د کامیابی چې خین هغه پیغمبر خی، موسی علیہ السلام خی، او زه د هغه په تابعدارۍ کې تاسو ته خیم. اے خلکو زما خبره ومنئ، زه د موسی علیہ السلام تابع یم. نو د موسی علیہ السلام چې کومه خبره ده نو هغه زما خبره ده. نو تاسو زما خبرې ته غوږ کېدئ، فرعون پسې مه ځئ. یا قوم ای زما قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، وی زما قوم یقینا دا ژوند دنیوي چې دی دا خو سکه ده، لږه متاعون، دا هم متاع دی، لږه سکه ده، لږه فایده ده، دنیا کې لږه فایده ده بس ختمه. متاع باره کې مخکې مونږ ویلو متاع ویلې کېږي داسې یو شي ته چې هغې نه لږ ساعت دپاره فایده واخیستی شي او بیا فنا شي. دې وجې نه هغې شوړې ته کله چې سړی ځان له جوړه کي هغې باندې لوښي وینځي او یې ګزار کي. مختلف خلک ځان له دغه شوړې جوړوي، څوک یې د پروڼې نه جوړه کي، څوک یې بروزي نه جوړه کي، څوک یې د یو شي نه، څوک د بل شي نه، څوک یې د کپړې نه جوړه کي. نو دې ته وایي متاع لږ ساعت دپاره د هغې باندې فایده واخلي او بیا ګزار کي، ختم شي. دې ته وایي متاع. څوک دې ته سکه وایي. دنیا دا نعمتونه څه چې دا خو سکه قدرې ده. نو نور اصل نعمتونه چې دا د جنت دي. نو انما هذه الحیات الدنیا متاع، یقینا دا ژوند دنیوي چې دی دا خو سکه ده، دا ژوند دنیوي چې دی نو دا خو څه لږه غونډه فایده ده، بیا پناه کېدونکې ده. وان الاخرة هي دار القرار، او یقینا آخرت چې دا دی کور د قراری، کور د اوسېدو، ځای د اوسېدو خو هغه دی. قرار به هلته کې حاصلېږي، سړی به هلته کې بس په قرار شي، اوسېدو ځای دی، بالکل په آرام بشي. ځای د آرام خو هغه دی، دنیا کې بس آرام وي، دنیا کې خو آرام نشتی. من عمل سیئاتا فلا یجزا الا مثلها، چا چې عمل کړی د بدۍ نو بدله به نه ورکولی کېږي هغه لا مګر په مثل د هغې باندې. د چې څنګه ګناهونه کړي د هغې په مثل باندې به ده له بدله ورکولی کېږي. چا شرک کړلی، کفر کړلی، نو همیشه دپاره بیا د هغه دپاره جهنم دی. او چا که لږ غوندې ګناهونه کړي د ایمان سره، ایمان اشتي، او څه ګناهونه یې کړلي نو هغه به د هغې بدله ورکړی شي، نو بیا به جنت ته بوتلی شي. نو من عمل سیئاتا، چا چې عمل کړلی د بدۍ د ګناه، فلا یجزا، نو بدله به نه ورکولی کېږي هغه له الا مثلها مګر په شان د هغه د عمل د بد عمل. ومن عمل صالحا، او چا چې عمل کړلی نیک عمل کړلی من ذکرین او انثی، نارینه او که زنانه، وهو مؤمن، خو شرط پکې دا دی چې دی مومن، په داسې حال کې چې دی مومني.
نو فاولئک يدخلون الجنة دا کسان داخلی کے بجنت یرزقون دی له رزق ورکولے کی فیها پاگی کی پدغه جنت کی بغیر حساب بے حساب وبئی حساب کتاب به پکې نه دا پکې نه چې دا نعمتونه دي د دې خو موسم نه دی ښه دا خو دا یو شی موسم دی دا د بل شي موسم دی وینا موسمونه پکې نشته بغیر حساب بے حساب به ورکولې کی دانگی بے حساب ورکولے کی مطلب پریمان ورکولے کی دیر زیاد بئی دا سے رزق و ختمی کی بنا دے بلے گیائی نو خوریبا مڑے دو پچل بائی پوئی گی نا آل دے مڑخ بنائی یہ وقت پورے بوخری بس ادام پورا دا نو جنت کی میوی دی نو دانا دلتا گے یو میوہ دا آو تو کے خو دیشونه دے لگیا دے خوری یوے میوہ تے اخوڑا بلے اخوڑا ویدہ بس تے دا دودری پورا وے آل دے دا دودری نہیں دی بغیر حساب بے حساب دی نو یرزقون فیہا ورزق برکولے کی دیل پدے جنت کے بے حسابا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اے قوم زمان مسشویت مالا ادعوکم الی النجاتی جز تاثر دعوت در کوم نجات طرفتا نجات وتدعون الی النار او تاثر ابلی مال ر جہنم تا ورتا اگر دا خو عجیب کار لے زد سوے موت سوائے زد تاثر ابلم نجات طرفتا کامیابی طرفتا او تاثر مار ابلی جہنم تا ورتا دنیا کی زد دعوت در کوم تاثر توحید طرف تا د پیغمبر تابعداری طرف تا او تاسو ما را بلې د دې مخالفت تا نو تدعوننی تاسو ما را بلې لیاکفر بالله چې دې انکار حکم د الله نه او شرک به او شرک د حکم د الله سره ما لیس لی به علم چې نشته ما سره باغی باندې علم سید دلیل ما سره باغی باندې علم نشته پوه نشته دلیل نشتی څنګه د الله سره شریک ادا شونه دلته یو چاته یو خبر وته وکي او هغه د شان نخکتای نو بده مې قاریږي ها یو هوټل والی هغه ته خبروږي ته دلته کې د دې سره په دې هوټل کې نوکر پدې کې ته د دې منیجر د قارشي زندغه نه ما زم منیجر نه ما زم مالک ما او دا انسان دی کته منیجر یو کار څه شي خو خبر ټوله دغه سیدا هر یو سره د خپل خېټي نوکر دی ها لګیا د خپل خېټي د پاره غټل کوي خپل بچو لګیا د غټي نوکر دی کنه دے پا دے لفظ بانے خپکی خوا وز اللہ دا پارا دے ہوئی دا اللہ برخیز دے ہوئی دا اللہ پا بادشاہت کے دا حصہ دا غٹ برخی خاون دے ہوئی او پا دے بانے اللہ خپکی گی نا عام انسانی اگر لکو دے معمولی کنتکی دا درجے نا لکو دے اخکتا کئی تپوستے ہوکے چی تپوستے کیا جو بس دیکھا پکی خوا اچھا غٹ نم ولاخ لے دا سڑے چی دا زمان دے کیری خان دے خوا دا زمان پکی کیا ٹولنا غٹ سخی سڑے دے مالدار سڑے دے او دا پدے نور ڈگریانو کے چی دا تذکرو کے دا زمان گا بغٹو ڈگرو باندے دے دے پا 16 او پا 17 کی اپاخ واتا پا 18 کی روان دے ہوئی نار سکے نکو داغت درجہ کتے ہوتی چوتا ہوگے دے خوشحالی کی خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انزل الناس منازلهم ہر سلی داغت درجہ اور کہا
انسان دی نو انسان له انسانیت درجه بیا په انسانانو کې ځان لا نور شي ډیر شي کیټګریانی دي ها انسان دی یو انسان دی پلار یو انسان دی مور د پلار ځان له حقونه دي نو د مور ځان له حقونه دي بیا په دې انسانانو کې یو انسان چې ناغه روروم دی ضرور ځان له حقونه دي بیا کشر دی مشر دی دا ځان له حقونه دي خویان دي نو دا غي ځان له حقونه دي دغه سينو د هر چا ځان له حق دی سبګه پردي نو سخپللی هر چا ځان له حق دی نو هر یو سره چې خپل درجه هغه ورکه دا نه انسانانو کې بازي هغه پکې خزا د سړی خزا ده بیبي ده نو د دو درجات دا رنګه د مور درجه د خور درجه د ترور درجه دا ټول جدا جدا دي لور دا دغه جدا درجه ده د خور دغه جدا درجه ده خزا ده نو دغه جدا درجه ده دا نه ټول به یو شان درجه ورکه یو شان درجه چې دوه خبره ورانی ناغو ته تدعوننی لاکفر بالله آیا تاسو را بلې ما لره د لپاره چې کفر کوم د الله سره الکفر دی کوم انکار دی کوم د الله نه وشتي به ما ليس لي به علم او شریک دی جوړ کوم د الله سره هغه څه چې نشته ما سره پاغي باندې څه پوها څه علم څه دلیل وانا ادعوكم الى العزيز الغفار او زرا بلم تاسو لره هغه ذات طرف ته تاسو له دعوت در کوم هغه ذات طرف ته چا غالب دی او بخون کېم دی قدرت پلاس کی دے طاقت تے پلاس کی غفار دے بخون کے ډیر زیات بخونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله وی یو بنده دې سما گناہ کوي نو او ما ترازی توبه واسي دې معاف کوم اگر کده پورس کې او یا پیره گناہ کوي او توبه واسي دې بیا معاف کوم دغه خو زمونږه انسانانو کې چکلا ډېر زیاته نږدې رشتہ هغه د بچی او د مور دا بچه یو پیر گناہ وته نه وایو شیطانی کوي وړوکې دې بس ناقلاري شیطانی کوي یو پیرو کې مور ته صبر وکي بل پیرو کې مور ته بیا صبر وکي بل پیر شرخ ته وباسي ښه د مور هغه مینه ختمه کم شي مور غصه شو الله بیام یو سړی ګناه کوي یو پیر کوي بیا ته وباسي بیا کوي بیا ته وباسي بیا کوي بیا ته وباسي الله معاف کوم او یا پیر ګناه کوي پرز کې او یا پیر توبه وباسي بیا معاف کوم اخلاص سره توبه وکړي الګي نور انسانانو کې بیا خبر خلاص شي رحم کم شي الله رب العزت بارکی وای چې سل رحمتونه دي نو یو رحمت دې په ټول دنیا کې خور کړل صرف یو رحمت داغه د وجینا مور دا بچی سره داغه مینا محبت ته د پلار دا ورونو دي د خپلوانو دي تعلقدارو دي رشتہ دارانو دي دوستانو دي د دې یو سره دا مینا تعلق دي داغه حیوانات ته چې ګوره مرغو ته ګوره په خپل بچو باندې څنګه مهربان دي دیو سره سونه مینا محبت چې کیږي نو دا هغه سلامه حساب ټول دنیا کې تقسیم شي دا نو سلامه حساب چې تقسیم شونه دا څومره رسی اما ته څومره رسیدلی اسمه انسانان دي څومره مخلوق دي بعضی وای اتل الزرع اقوام دي نو اتل الزرع چې دغه یو سلام رحمت دا اتل الزرع زکه څومره به رسی بیا انسانان چې ګورینو څومره دي نو اتل الزرع اقوام کې نو دا سلمه حصہ یو دا چې اتل الزرع زیشي نو څومره دي جوړي بیا په انسانانو کې بیا څومره انسانان په اربون انسانان دي ناغي باندې چې تقسیم کې څومره برسي الله رب العزت سره 99 رحمتونه بیام د الله سره پاتې دي
الله رب العزت بزیات رحم کون کې نه سو آیا خزه واغ راغله ولی الله رب العزت رحم کون کې نه دے زیات رحم کون کې نه دے خپل بنده باندې د مور نه خپل اولاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ول نه دے لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دسترګو مبارکونه اوخ کې وبای دے اللہ زیاد رحیم دے زیاد رحم کون کے دے الا المارد والمتمرد لیکن آغا سڑے چا آغا مارد و متمرد دے آغا سرکش دے آغا لگیا دے شرک کئی و کفر کئی مخالفت تولان لے اللہ بیا پاہا میں رحم نرازی بے جہنم تو ننباسی آخا زوی پخلے کاؤ ووری بلکڑو نو چې کله اور بل ګړي راچوت شو د هوا د وجینا دا اور ګړي راچوت شي لمبو کی ناغیبت یا وړو کې خپل تختاو کی دغه سي وړو کې په ورونو ودا ناشته غي کې دي الګا کار کې ډوډۍ پخې انګولې پخې سکي نو کله چې دا اور لګړي لمبکې تیزی کې نو دا بچي دي تختای ناغی چې زما دومره مینه محبت ته چې د خپل زوی د خپل بچی زور ته نشم نږدې کولی نو الله به څنګه چې هغه زیات رحم کوونکی دی نو خپل بچی د خپل بندگان به جهنم ته څنګه غورځوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګو مبارکونه اوښکې لاړې الا المارد والمتمرد وي دا مارد او متمرد چې دی نو دا جهنم ته غورځوي بیا دا سرکش دی شرک کوونکی دی کفر کوي دا اللہ سره نور شریکان پیدا کئی د شرک نه علاوه څومره ګناهونه شرک هم یو سړی معافي کوي غواړي توبه وباسي الله بیا بخښنه کوي لیکن چې څوک راشي لا جرم انما تدعون خامخا یقینا انما تدعوننی الیہ یقینا تاسو رابلی ما آغا طرفتا لیس له دعوت فی الدنیا چنشتے داغت پارا حق دا دعوت رابلنی پا دنیا کی ولا فی الاخرہ و نپا آخرت کی وان مردنا الاللہ یقینا زمگا واپسی دا اللہ تا وان المصرفین هم اصحاب النار او یقینا مصرفان دا حد نتجاوز کو ان کی مشرکان هم اصحاب النار دادی جہنمیان فستذکرون ما اقول لکم نو خامخا یادوئی بتاسو زما خبر بدر یاد شیخا ما اقول لکم آچ ما تاستویل و فویزو امری اللہ او زو خپل ځان حواله کوم خپل کار حواله کوم الله تا خپل ځان ز الله تسپارم خپل کار الله تسپارم ان الله بصیر بالعباد یقین الله لدن کے خپل بندگانو فوقاه الله سیئات ما مکروا نو الله بچ کو اغلنا د بدای اغنا چې د خلکو کم چلول کاو د خلکو ولا سزا ورکولا راوی نیسو مړی کو سزا ولا ورکو جیل دی ورزو سو سرو کو فرعون خدا قصې وکولې فرعون بارک راضی ذل اوتاد وای میخون والو څنګه ودی حق پرس چې کله به ولید نه هغه حق پرس به سزا ورکول نو الله سو خو باندې بوله میخونه ټکوال داسې سزاګانې ورکړلې حق پرستو لا مؤمنانو موحدین لا نو فوقاه الله سیئات ما مکروا نالا بس کا غلرا د بدای اغنا چې د خلقو کم کچل ولکا وها قبی آل فرعون اور آگیر فرعونیان لرا سوء العذاب ناکار عذاب پر آگے او آگی دو وجنا لارل تباشو فرعون غرق شو اور پسی النار یعرضون علیہا ای خبر رازی او بیاشی انشاءاللہ وقال الذي آمن ويا غسڑی چی ایمان راوڑے وارجل مومن یا قوم زما قوم اتبعونی زما تابداری کو یادکم سبیل الرشاد خیمت آستا لارد کامیابی یا قوم زما قوم انما حاضر حیات الدنیا متاع یقینا دا جون دنیاوی چی دے نو دا خود سامان لگو دا خود سکا دا دیر معمولی شے دے دا جون دنیاوی چی دے دا دیر معمولی دے
وان الاخرة هي دار القرار او یقینا آخرت چې دا کور د اوسېدو. من عمل سیئاتن چا چې عمل کړي د بدۍ د ګناه فلا یجزا الا مثلها نو بدل بنور کولې کی یا غل مگر پشان داغه. ومن عمل صالحا او چا چې عمل کړي د نیکی نیک عمل کړي د الله د حکم مطابق د پیغمبر طریقې مطابق من ذکرنا انسان نارینه یو کسنا نه او هو مؤمنون په داسې حال کې چې مؤمن فاولئک يدخلون الجنه نو دا کسان داخليږي په جنت ته يرزقون فيها رزق بور کول کیږي دی لپاره کې بغیر حساب بے حساب. ويا قوم ما لكم ما لي ادعوكم الى النجات اے قوم زما سشوی دی مالا ادعوكم الى النجات چې تاسو چې زرا بلم تاسو نجات طرف ته تدعونني الى النار او تاسو مارا بلې جهنم ته تدعونني تاسو مارا بلې لیاکفر بالله چې انکار دیو کوم کفر دیو کوم په الله باندې وو شرک به او شرک دیو کوم د الله سره ما ليس لي به علم هغه څه شریک کوم د الله سره چې نشته ما سره پاغه باندې علم څه دلیل. وانا ادعوكم ازرا بلم تاسو لرا الى العزيز الغفار ذات طرف ته چې غالب دی بخون کوي. لا جرم ان ما تدعونني الیه خامخا یقینا تاسو را بلې ما لرا هغه طرف ته ليس له دعوت فی الدنيا هغه طرف ته شرک طرف ته تاسو ما را بلې چې نشته داغه شرک د پاره بلنا په دنیا کې حقا وله ولا فی الاخرته او نه په آخرت کې داغه د پارس بلن نشته نه بلن نشته حق نشتی ثبوت نشتی. وان مردنا الا یقین واپس زمون خو الله تداوان المسرفین او یقینا د حد تجاوز کوونکی مصحاب النار د جهنميان. فستذكرون ما اقول لكم نو خامخا یاد وي بتاسو هغه چې تاسو ته وفوز امری الى الله او زس پار مخبل کار الله طرف تا ان الله بصیر بالعباد یقینا الله دې لیدونکو په خپل بندګانو. فوقاه الله سیئات ما مکروا نالا بچکو دلرا د بدی هغه نه چې د خلکو کم مکر نه کول کم چل ولې کاو کم سوچنا فکر نه کول. وحاق بآل فرعون سوء العذاب او چاپیر شو راغ را پرې وته په آل فرعون باندې ناکار عذاب. الله رب العزت مولا قرآن و سنت بند عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا اللهم قنا عذابك Thank you.